حضرت ابر ویلیو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائی وای هر شی بد الله نه غواړي تر دې پوری کستا د موږ تسمه وشلی ده کنه ربه ادریگا درکات نفل وکا د الله نه وغواړه دا غینه بعد اسباب اختیار کړه هغه بعد اسباب نو خپل د الله نه پکار دي غواړي دي هغه په خپل خوشحالي کې ښه د دنیا کې چې رچانه یو دل وغواړي هغه به دربه کې په دیم دل چې ته وغواړي نوړبه خني په کپدرې دل دی ورته وی کنه نو لار به درته سیده کړي چې ستابل کار نشته ستابل کار نشته او الله نه رس کې او زر پیری غواړي الله په خوشحالي یو زر پیری کې نه غواړي الله وی بندا سچلو کا زمان وګواړه چې زدل درکم الله په وختو ډیر خوشحالي په وختو ډیر خوشحاليږي او وختنه د هغه چانه پکار ده چې د چا په اختیار کې دا تمام کائنات دي کنه چې هغه وړي هر څه در کولې چې وختنه دا غنه کوي د انسان په در کې د کمنه هغه لاس نو دوی مخکې مې درته د کمنه هغه یو واقعه ویلې و نو شیروان بادشاہ د کمنه یو بادشاہ تیر شوی دی په هندستان کې هغه سو یو ځل د کمنه هغه د ملګرو سره بختار باندې پټو نو څنګه کې د ښکار په دوران کې د خپل ملګرو نه ګډوډ شو د ملګرو نه ګډوډ شو کنه اوس کوي لوګم مت لګېدلې دا تندم مت لګېدلې دا نو دې چار چاپیرو ګوري ملګری وطن پر نظر راځي نه یو جونګړې کولې دې جونګړې ته وردن نشو باندې کې یو سره یو درویش انسان چې کمنه هغه پکې پروت دی هغه چې ته وکتل کنه نو چونکه د خوشحالي لباس اچولیو او هغه شاهي تاج په سر باندې و د درویش ته وای ډېر سخت لوګرا تر لګېدلې دا دغه سوي ډېر زیاتې د خوراک او د سکاک سره تنظیم بوشي هغه وته وسه کینا لک تماشا چې دې لغون تکي په تمګه کنه وې تخکا د تخکي جونګړې د دیوال سره چې کمنر هغه د درې ورځو سړر وټای باندې دارا واخله د درې ورځو سړر وټای باندې دارا واخله غیر واغستا په کټوري کې ورته ورکړې دا دې سره خورا هغه چې کلا د درې ورځو هغه سړر وټای اوچا خوړه ادا غي کټوري په مونږ به ورپسې کو نو شیروان بادشاہ وتوي وای د ما د قسم د الله په ذات باندې د بادشاہي په تخت باندې د بادشاہي په دربار کې مختلف قسم خوراکونه میکړي دي مختلف قسم نعمتونه میکړي دي خو چې کومه مزه په دې سړر وټای کې دا کنه وی اخ کا مزه د بادشاہ په دربار کې چې کوم نعمتونه دي پاږي کې نشته چې کومه مزه په دې کې را بیا وته سوي وای ما سره ډېر احسان وکړو خدا سي وکا نو شیروان بادشاہ مينون دي چې څه ضرورت تراله کنه زما دربار ته برازي هغه بدل پورا کو خدا نو ډېر وخت پکې تیر شو یو ځلې دې درویش وی راشه هغه سړي سره خمه وعده کړی دا لګي خبر اقلم چې څنګه چلې چراله د جمعې ورځ نو شیروان بادشاہ د خپل دربار نه د منځ د پاره جامع مسجد ته راغلی دی چې دربار ته لاړ درباریان ورته وی بادشاہ چې کوم نن هغه د منځ د پاره تللی دی مسجد ته ته داسې وکړه مسجد ته لاړ چې هلته به سره ملاقات وکړې هلته به خو چونکې نو شیروان بادشاہ فرمان جاری کړو چې دغه یو درویش صفت کې انسان که راځي که نه نو دی به منې کوی نه دی به ډایرکټ ما څخه چې کوم نن هغه به میلاوي نو چې کله دغه درویش صفت انسان والے مسجد کې وی کتل نو شیروان بادشاہ منځ کړو د منځ نه بعد د کمنر حق د دعا د پاره لاسونه داسې پورته کړو د دعا د پاره داسې لاسونه پورته کړو نو دا سړی د کمنر حق څه کوي د بادشاہ دی وزیرانو ته وایي د بادشاہ دا چې کوم محافظینو دی نه تپوس کوي دا بادشاہ څه کوي وی ته عبادت وکړه الله نه سوال کوي د الله نه دعا وکړي وی ښا بادشاہ به دې کوم نه حق د چا نه سوال کوي وی او کړه د الله بادشاہ د الله په در کې چونکه بادشاہ د الله بنده دی وی ښا بدک کسي دې کوم نه نه کارو شو دک کسي تیر روان شو نو شیروان بادشاہ چې کله فارغ شي کنه هغه محافظین ورته وی سیب یو سړی راغلی تاسو سره ملاقات کول وختل دا د نقشه وی خبرې راولي
پمنډه ورپسې په اس باندې سور سړی ګولېږي چې هغه سمند سفر کړو دا سره په اس را سور راځته د بادشاہ دربار ته او شیروان بادشاہ ورته وی خدانه څنګه راغله څنګه وی او بغیر د ملاقات نه دغه سلاړي هغه ورته وی حضرت راغله بس ضرورت باندې خو چې اومه قتل چې تخپل فقیر د بل سوال کې نو چې کم در کې تعالی سونه پورته کړی دي هغه در په ماته معلوم دي چې کم در د تولاړي د کم در نه تغواړي د هغه در نه زولې ونه غواړم چې کم ذات تعالی در کې هغه ماته مرګولې لہذا زوام د الله نه غواړي پرې دی د مخلوق د بند دروازې بډوي د خالق کولاو دروازې لړ شي چې په دومره دلدر کې کړه دومره سبدر کې چې هغه سي د الله ورکړه هغه به سمندري هغه ختميږي نه د الله ورکړه چې کنده د هغه اختتام نه نو د الله نه سوال کوئی د الله نه غواړي ها